بسم الله الرحمن الرحيم. والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى. أو إسناد دا بدو كلمو کی دا یوی کلمی نسبت دی بلتا بحيث پدا سے طریقہ باندی تفید المخاطب فائدتا تامتا چی مخاطب تا او اوریدون کی تا فیدہ ورکی مکمل فیدہ دا سے فیدہ یصح السکوت علیہا چی پا اغی باندی سکوت او خاموش کی دل دا ٹکوی او د مزید مکالمی او د سوال و جواب ضرورت بینی نحو زید قائمون لکه زید قائمون دی دوارو پمینس کی اسناد وقام زیدن او بل مثال قام زیدن دی چی دی پمینس کی هم اسناد دی ویسمى جملتا او دیتا جمله ویلی شي په کوم ځای کې چې دو کلمې په خپل مینس کې تعلق د اسناد لري نو دا مجموعه چې دا جمله ده. مخکې تعریف د کلام ذکر شو او په هغه تعریف د کلام کې اسناد ذکر شو. نو اوس مصنف رحمت الله علیه د هغه اسناد تعریف کوي چې د یو کلمې بل کلمې ته نسبت وشي او هغه نسبت په داسې طریقه باندې چې مخاطب ته د هغې نه پوره فایده حاصل شي او مخاطب په هغې باندې اکتفا کولی شي خاموشي اختیارولی شي د مزید مکالمې او د سوال او جواب ضرورت نه محسوسي نو دې ته اسناد لکه قام زیدون پدې ځای کې د قام او د زیدون دا دو کلمې دي پدې کې د قام اسناد شوی د زیدون ته او پدې جمله کې د زید د قیام متعلق چې کوم خبر دی نو هغه کامل دی چې کله دا مخاطب ووري نو هغه د سوال کولو حاجت نه لري یعنی د زید په قیام کې داسې خبره خفي او پټ پاتې نشي چې هغه بیا د هغې باره کې تپوس وکړي چې د زید قیام شوی دی او که نه دی شوی بلکې هغه ته کامله پته ولګي چې د زید قیام چې دی نو دا حاصل شوی دی زید ودرېدلی دی. پدې کې د قام مسند دی زیدون مسند الیه دی د یو نسبت بل تشوی دی مخاطب ته دی پورا فعل په کلام کې د مسند او د مسند الیه نه علاوه چې باقی کوم متعلقات نو د هغه اعتبار دا په اسناد کې نشي د اسناد چې دا کوم تعریف شوی دی نو په دې تعریف کې کوم قیودات دي د هغې فواید هغه بیانولی شي. نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى په تعریف د اسناد کې دا نسبت چې دی نو دا جنس دی دا اسناد تم شامل دی چې دا معرف دی او د اسناد نه علاوه نور سیزونو تم شامل دی چې هغه نسبت اضافی دی او نسبت توصیفی دی بحيث تفید المخاطبه دا اول فصل دی اول قید او په دې سره د تعریف د اسناد نه نسبت اضافی او نسبت توصیفی دا خارج نسبت اضافی دا پمینس دا مضاف مضاف الیه کی او نسبت توصیفی دا د موصوف صفت پمینس کی او دا ای وجه دا چې په دې دواړو کې دا نسبت چې دی نو د یو کلمې بل ته خوشوي دی خدا مخاطب ته فائدہ تامه نه ورکوي لکه غلام زیدن د زید غلام نو چې دا کله مخاطب ووري
نا خاموش نه پاتې کیږي بلکې هغه ضرور دا تپوس کوي سوال کوي چې دا زید غلام سره څه چل شو همدغه شان رجل فاضل سړی نو بیا مخاطب ضرور دا تپوس کوي چې فاضل سړی چې هغه باره کې څه خبر دی نو په دې ځای کې نسبت خوشتا خو مخاطب ته دا پوره فایده نه ورکوي په دې وجه باندې نسبت اضافی او نسبت توصیفی د دې په منځ کې اسناد نوی بلکې دا د مضاف الیه تعلق ته د موصوف صفت تعلق دی په دې ځای کې بیا مصنف رحمت الله علیه جمله ذکر کړې ده چې ويسمى جملتن یعنی دا اسناد چې په کوم ځای کې اومندل شي د دوه کلمو په منځ کې یو مسند وي او بل مسند الیه وي نو دا دواړه په شریکه چې دي نه د جمله ویل شي او جمله مشهور دي نو په دې وجه ذکر ک د جملې نه علاوه دي ته مرکب تام ویل شي او مرکب مفید متویل شي او مرکب اسنادی متویل شي د دې عبارت ترکیب داسې دی چې الاسناد دا مبتدا دی نسبت مصدر مضاف دی احدا دا مضاف دی الکلمتین مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا بیا مضاف الیه شو د نسبت لپاره او الی الاخرى دا جار مجرور دا متعلق د نسبت مصدر دی با حرف جر دی حيث دا ظرف دی مضاف تفید فعل دی او پدې کې هي ضمیر دی هغه د فاعل دی المخاطبه دا مفعول به دی او فائدتن موصوف دی تامتن دا مفسر دی یصح دا فعل دی السکوت د فاعل دی علیها دا جار مجرور متعلق د فعل سره د فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه دا مفسر شو مفسر سره د مفسر نه دا صفت شو د فائدتن موصوف سره د صفت نه مفعول مطلق شو د تفید فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه دا مضاف الیه شو د حيث مضاف مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور جار سره د مجرور نه متعلق ثانی د نسبتو مصدر د خپل مضاف الیه او دواړو متعلق سره د خبر شو د مبتدا سره خبرنا د جمله اسمیه خبریه شو د دې عبارت نحوی اجرا وداسه چې الاسناد او نسبت او المخاطب فائدتن تامتن السکوت زید قائم جملتن دیکي هر یو لفظ چې دی نو مفرد منصرف صحیح او حالت رفعیه ضمه سری حالت نسبیه فتحی سری حالت جری کسری سری الاسناد د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی او رفع ضمه د دال سره نسبتو د خبر کېدو په وجه مرفوع دی رفع ضمه د تا سره المخاطبه د مفعول به کېدو په وجه منصوب دی نصب فتحی د با سره دی فائدتن د مفعول مطلق کېدو په وجه منصوب دی نصب فتحی د تا سره دی تامتن د مفعول مطلق صفت دی په دی وجه منصوب دی نصب فتحی د تا سره دی السکوت د فاعل کېدو په وجه مرفوع دی رفع ضمه د تا سره زیدن د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی رفع ضمه د دال سره قائمون د خبر کېدو په وجه مرفوع دی رفع ضمه د میم سره جملتن د مفعول به کېدو په وجه منصوب دی او نصب فتحی د تا سره نحو دا مفرد منصرف قائم مقام د صحیح او اعراب په شان د مفرد منصرف صحیح دی د مبتدا محذوف خبر دی په دی وجه باندې مرفوع دی او رفع دی ضمه د وسط احدى الاخرى دی کې هر یو اسم مقصور دی
حالت رفعیه په تقدیر د ضمه سره دی، حالت نسبیه په تقدیر د فتحې سره دی، حالت جریه په تقدیر د کسرې سره دی. احدا د مضاف الیه کې دو په وجه باندې او الاخرى د حرف جر په وجه د مجرور دی. جر تقدیر د کسرې سره دی. الکلمتین د تسنیه د حالت رفعیه الف سره او حالت نسبی جری دواړه یا ما قبل مفتوح سره دی. د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی، جر یا ما قبل مفتوح سره دی. حیثو دا ظرف دی مبنی دی. تفیدو او یصح دا فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه ده. حالت رفعیه ضمه سره دی، حالت نسبی فتحی سره دی او حالت جزمیه سکون سره دی. دا عامل ناصب او دا عامل جازم دا نراتلو په وجه باندې دلته دا فعل مضارع دا مرفوع ده او د تفیدو رفع چې دا ضمه د دال سره ده او د یصح رفع دا ضمه د ح سره. یسمى دا فعل مضارع مفرد معتل الفی ده. حالت رفعیه په تقدیر د ضمه سره، حالت نسبیه تقدیر د فتحې سره او حالت جزمیه په حذف د لام کلمې سره. د عامل ناصب او جازم د انعدام په وجه باندې دا مرفوع دی او رفع ضمه تقدیری سره. قام دا فعل ماضی مبنی دی.